بسم الله الرحمن الرحیم. یوه روایت په مطابق انسان که غواړي څه خپل خوب بهترین عبادت کې بدل کی، نو روایت دی چې ورځې بیبي سلام الله علیها ته پیغمبر اکرم راغو، بشتره بیبي غوړولی دی، دا څه څملي. پیغمبر ورته ویي څه لورې زهرا غواړې څه زه داسې عملونه درته وښیم چې تا د خوب عظیم عبادت کې بدل شي او خوب د حساب شي، څه لکه یو قرآن ختم د کړی وي لمانځه خوب نه مخکې، داسې لکه یوه حج عمره د کړي وي، داسې لکه ټول مؤمنین د نه راضي شوي وي، داسې لکه ټول انبیا د شفیع وګرځېږي. بیبي ورته وایي څه وایي داسې کیدای شي څه تا پروردګار دومره غفور رحیم دی چې دا طریقه یې موږ ته اسانه کړې دی. ورته وایي څه بیبي که چیرې ته خوب نه مخکې المستي نه مخکې 3 ورې قل هو الله احد ولولې داسې وایي چې ټول قرآن د ختم کړی دی، او که چیرې المستي نه مخکې تا تسبیحات ولویستل څه هغه تش رکعت والا ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، داسې وایي چې تا یوه حج یوه عمره کړي دی. او که چیرې تا صرف اندوره وویله چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خدای ټول مؤمنین مؤمنات وبخښي، بخشش ورته وکړي، مغفرت ورته وکړي، داسې وایي چې ټول مؤمنین د ځانه راضي ګرځولي دي. او که چیرې تا صلوات واستولو ټولو انبیاو باندې مسندي طریقې سره اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین، داسې وایي چې ټول انبیا او مرسلین ته ځان دپاره شفیع وګرځول. کوشش وکړو چې انشاءالله څومره هم انسان عبادت سره څملي، اطاعت سره د پروردګار بندګۍ سره. والسلام علیکم ورحمة الله.